أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق پدې آیت کې اشاره د دو زامنو د آدم علیه السلام لره چې قابل او حابیل دي د هغې قصې ته اشاره ده. په هغه زمانه کې به جوړه پیدا کېدله جینۍ او هلکه چې جوړه به پیدا شول نو داسې به ناروا او لکه نن چې ورور او خور په نکاح کې ناروا دي. نو د قابیل خور نامه اقلیما وه او د حابیل خور نامه ولیوزا وه. نو اقلیما چې وه د رنګ نه حسینه وه ښایسته وه، ولیوزا دومره ښایسته نه وه. نو د حابیل قابیل له وویل چې دا اقلیما اوس ماله په نکاح کې راکه. نو قابیل وویل چې نه دا زما خور ده، زه یې خپله په نکاح کومه ځکه چې هغه حسینه وه د رنګ نه. نو ده ورته ویل چې دا تا دپاره روا نه دي. قابیل ورته وایي روا او ناروا پکې چا راوستي دي، زه یې په نکاح کوم بس. حابیل ورته ویل نه فیصله به کې ما سره. نو قابیل ورته ویل چې ته شپونکی یې او زه زمیندار یم، داسې چل به وکړي چې ته به ګډ راولې او زه به غنم وروړم، په غر باندې به یې کېدو د چا به قبلیږي. په هغه زمانه کې به قرباني داسې قبلېده. نو یو اور به راغی اوچت به یې کړو، د چا به چې اوچت کړی شو نو هغه به قبول کړی شوی و. نو قابیل غنم راوړل او حابیل ګډ راوستو چې په غر باندې کېښوده نو دا ګډې پورته کو، دا اور راغی ګډې پورته کو او غنم یې په ځای پرېښودل. نو حابیل قابیل ته وایي اوس خو راکه که نه په نکاح باندې. نو قابیل ورته ویل نه نه اوس هم زه نه درکومه. وایي زه ولې زما قرباني قبوله نه شوه، ستا قرباني قبوله شوه. نو حابیل ورته ویل انما یتقبل الله من المتقین، الله قبلی د متقیانو نه. نو قابیل ورته ویل زه دې وشرمولم، په شرمونو دې وشرمول، اوس به زه تا قتلومه. نو حابیل ورته ویل که تا لاس اوږد کو قتل زما دپاره زه سم نه یم، بس زما ګناه دې په تا باندې وي او ستا ګناه دې چې کوم مخکې کړې وي هغه دې هم په تا باندې وي. نو شیطان دوکه کو اول قتل ده وکړو، قتل ایجاد ده کړی دی قابیل تر روز قیامت پورې چې څوک قتلونه کوي نو ګناه یې درته رسي ځکه چې ایجاد ده کړی دی. چې ده قتل کو دی حابیل لره بیا د خښولو په طریقه باندې نه پوهېدو، یو کال یې په اوږو باندې ګرځولو. یو کال بعد الله تبارک وتعالی یو کارغه ولېږلو امتحانن، مړ کارغه پروت و، نو هغه کنده ویسته، نو هغه کارغه یې دفن کو، ښخ یې کړو. نو د قابیل ویل هی افسوس ما لره چې د دې کارغه په شانتې ما خپل ورور هم دفن کړی وی، نو ډېر افسوس یې وکړو. نو دې قصې ته اشاره ده. نو رب کریم فرمایي واتلو اولو علیهم، په دې باندې نبا خبره ده ابن آدم دو زامنو د آدم علیه السلام لره چې حابیل او قابیل دی، بالحق منه بالقرآن په قرآن سره. اذ په هغه وخت کې قربا چې پیش کو دواړه قربانن پیشکشیانې یعنې قربانیانې، فتقبله پس قبول کړی شو من احدهما یو د دې نه چې حابیلو د حابیل قربانی قبول کړی شو، ولم یتقبل او قبول نکړی شو من الاخر د بل نه چې قابیلو. قال نو ویل دی قابیل حابیل لرا لا اقتلنک، خامخا په تاکید به زه قتلوم تا لرا. نو ویل ورته حابیل څه چل شوی دی؟ قابیل ورته ویل زما قربانی قبوله نه شوه، ستا قربانی قبوله شوه. قال نو ویل حابیل ورته قابیل ته وایي انما یقینا خبره دا ده یتقبل الله قبلی الله تبارک وتعالی قربانی لره من المتقین د متقیانو نه. حابیل ویل ورته لئن بسطت مددت کچرې اوږد کو تا الی ما لره یدک لاس خپل لتقتلني دپاره چې قتل کې ما لره ظلما، ما انا نه یم زه بباسط غځونکې اوږدونکې یدیا لاس خپل الیک تا لره لیقتلک د دپاره چې قتل کم تا لره. انی یقینا زه چې مخاف الله یریږم د الله تبارک وتعالی نه، هغه ذات نه رب العالمین چې رب د ټول عالم دی. انی یقینا زه چې یم ارید اراده لرم. حابیل وی ان تبوه دا چې ته گرفتار شي، یعنی بار کې په ځان خپل باندې تبو امانه چې بار کې په ځان خپل باندې گرفتار شي، بی اسمی مانا بی اسمی قتلی په ګناه د قتل زما باندې، و اسمک او ګناه خپله
چې مخکې د کوم کړي ده فتکونا پس شیبت من اصحاب النار ملګرو د اورنا وذالک دا اور چې د جزاء الظالمین جزاء د ظالمانو ده نو دا نصیحت ورته وکړو زجر ورته ورکړو بیا هم من نشو قابل فطوعت رب کریم فرمای پس آسان کړه زینت خوخ کړه له دی قابل لره نفسه نفس ددا قتل اخیه قتل دورو خپل رست د دې نصیحت نه بیا هم قتل کو فقتله پس قتل کو دی قابل هابیل لره فاصبح پس وګرځیدو دا قابل من الخاسرین د توانیانو نه په عذاب سره یا توانیانو نه داسې چې یو کال ګرځولو بیا د خخولو په چل باندې نه پوهېدو فبعث الله پس اولیږلو الله تبارک وتعالی غرابا یو کارغه یبحثو چې تلاشي کولو کندی وستله فی الارض پزمکه کې ولې لیوریه د دپاره چې وښایي دا کارغه هودي قابل لره کیف یوارې چې څنګه پټ کي دا قابل سوءت اخي ډانچا یعنې جسد اخیه ورو خپله قال نو ویل دی قابل چې کارغه یې وکتو یا ویلتا هی افسوس زما اعجزت یا عاجز او ضعیف یم زه ان اكون دا چې شوی زه مثل هذا الغراب په مثل د دې کارغه دا چې وی زه په مثل د دې کارغه په چل کې فواریا پس پټ کړی ما سوءت اخي ډانچا او جسد ورور خپل را یعنی دفن کړی مې په دې کارغه په شانته فاصبح پس وګرځېدو دا قابل من النادمین د خپمنتیا کوونکو نه چې دومره کال مې ولې په اوږو باندې وګرځولو کاش چې دفن کړی مې وی نو رب کریم فرمای من اجل ذلك د دغه وجنا چې قتل کو د آدم علی السلام زوی ورور خپل لرا یعنی ظلمن قتل کو من اجل ذلك نو دغه وجنا كتبنا فرض کړیو مونږه علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې انه یقینا شان داد من غسو قتل چې قتل کی نفسا یو نفس لرا متعمدا قصدنا بغیر نفسنا بغیر د نفس نه یعنی بغیر سبب من قصاص بغیر د سبب د قصاص نه یعنی قصاص نو د نفس قتل کو او فساد یا بغیر د فساد نه باغی هم نو فی الارض پزمکه کې نو رب کریم فرمای فکأنما پس گویا چې خبره دادا قتل الناس قتل کړي وي د ټول خلکو لره جميعا په غونډه باندې قتل الناس د قتل کړي وي جميعا په غونډه د ټول خلک قتل کړي چې یو قتل یو کو ومن احیاها ومن هرغ سوک احیاها چې ژوندې پرې خو یو شخص لره یعنی کف عن قتلها بند کړه د قتل دا غینا فکأنما پس گویا کې د احیا الناس ژوندې پرې خودل ټول خلک اوس دا څنګه شو چې من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا دا وسمانا دا یوې مړکو لکه چې ټولې مړکل یوې ژوندې پرېښو لکه چې ټولې ژوندې پرېښول رای د ابن عباس صاحب دا د مراد دی نو امام عادل دی انبیا دی پیغمبر د زمانې خپله یا یو عالم یا عادل موت العالم موت العالم مرګ د عالم چې دی مرګ د عالم دی گویا که چې د ټول ختم کړل چا چې یو عالم قتل کړل لکه چې دی ټول خلق قتل که ځکه چې خلک د خیر نه محروم کړل نو دا رایه د ابن عباس صاحب د یا پیغمبر د زمانې چې چا قتل کو لکه چې ټول خلک قتل کړل ومن احیاها چا چې ژوندې پرېښودله یعنې فکف عن قتلها بند کړه قتل د هغې نه فکأنما پس گویا چې لکه احیا الناس ژوندې کړ ډېر خلک جمیعا غونډه دا ټول خلک یې ژوندې کړل ځکه چې د دې نه خیر رسیږي انبیا او علماو نه خلکو ته خیر رسیږي ولقد او خامخا په تاکید سره جاءتهم راغلي دي لره رسولنا پیغمبران زمونږ بالبینات په واضح معجزاتو باندې ثم بان كثيرا منهم ډېر د دینه منهم د دینه بعد ذلك رست دراتلو د رسولانو نه فل ارض پزمکه کې لمسرفون خامخا اسراف کون کیو یعنی زیاتی کون کیو په قتل سره او په عقیده سره د عقیدوي اسراف هم کولو انما یقینا خبر دا جزاء الذين جزاء دا کسانو يحاربون الله چې جګړه کوي د الله سره
ورسوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ويسعون کوشش کوي دي فی الارض پزمکه کې فسادا فسادا باغی دي ان یقتلوا رب کریم فرمایي جزای دادا ان یقتلوا دا چې د قتل کړي شي خا اوس کا باغی وو صرف قتل په ثابت شو چې قتل کړي نو ان یقتلوا د قتل کړي شي او یصلبوا یا د پدار کړي شي اعدام د کړي شي یا داسې باغی وو چې قتل هم کړي غلاګان هم کړي نو د پدار کولې شي بیا او یصلبوا یا د پدار کړي شي او تقطع یا د پریکړې شي ایدیهم لاسونه د دې وارجلهم خپې د دې من خلافنا الټا خي او لاس خلاص او غسخپا من خلاف معنا الټا خلاص او غسخپا یعنی سونډه بونډه به تنه جوړ شي مزل به کولای نشي زکه ورته وي چې دا غس او خلاص تنه پریکړې شي نو دا څوک هغه څوک چې باغی د غلای کړي وي او تقطع یا پریکړې شي ایدیهم لاسونه د دې وارجلهم خپې د دې من خلاف الټا خلاص او غسخپا او ينفو یا ودی شړل شي من الارض د زمکینا یا غ باغی دي چې غلایم نه د کړي قتل نه د کړي او اس ور سره ملګری دي نو رب کریم فرمایا او ينفو یا د ود او شړل شي من الارض د زمکینا یا امام ابو حنیفه رحم الله وی چې جیل کې دی واچول شي خلق د شر نه محفوظ شي ذالک دا سچ بیان چول هم دي د پر خزي شرمندگی د په دنیا په دې دنیا کې ولهم اشتري دي لرابع فی الاخرته په اخرت کې عذاب عظیم لیا الا الذين مگر کسان تابو چې توبه واستلا من قبل قدرتكم عليهم ومخکې د قدرت استاسونه پدی باندې یا تاسو نیولی نو اغي توبه وستره وفعلم پوش ان الله یقینا الله تبارک وتعالى چې غفور رحیم بخون کې مهربان ذات ته او کو امنی ولو قتل په ثابت شون بیا قصاص ته یا ایها الذين امنوا اید ایمان ولو اتقوا الله ويرګید الله تبارک وتعالى خاصتنا باغیان کیږي ما ظلمنا مکویا وابتغوا ولټو الیه دی الله تعالی وسیله ونقرب نزدېکته په تقوا باندې په جهاد باندې یا په هغه عمل باندې چې الله تبارک وتعالى راضي کیږي نو الله ته نزدېکت حاصل کیا وابتغوا ولټو الیه دی الله تعالی وسیله وجاهدوا جهاد كيف سبيله پلار د الله کې لعلکم دې د پاره چې تفلحون تاسو کامیاب شئ ان الذين يقينا كسان كفروا چې کفر کړي دي لو ان لهم کش یقینا کچره لهم دي ما غسا في الارض چې پزمکه کې جميعا پغونډه ومثله په مثل د دنیا نور هم ورسره معهود سره ليفتدوا د پاره چې فدیه کې ورکی به باغی باندې من عذاب يوم القيامه د عذاب د ورځې د قیامت نه چې دا پدې باندې ځان بچي نو رب کریم فرمایي ما تقبل قبول بنکړې شي منهم د دینا ولهم اشتدي د پر عذاب علیم دردناک یریدون دی با اراده لري استقبالی معنا کا یریدون دی با اراده لري ان یخرجوا دا چوزی دی من النار دورنا رب کریم فرمایي وما هم ندی بخارجین وتنکی من هذا دی اور د جهنمنا ولهم اشتدي د پر په جهنم کې عذاب مقیم من دائم لا انقطع نه بقته کیږي والسارق غلسړه والسارقه غلخذ فقطه پس پرې کوي ايديهما لا سن د ديدانو یعنی ایمانهما خلاصنا ايمانهما خلاصنا د ديدانو ول پرې کوي جزاء د پاره د جزاء ور کولو بما په سبب دا غس کسبا چې د کړي د غلانا نکالن د پاره د عبرت چې غیر د پاره عبرت شي من الله د جانب د الله نه والله تبارک وتعالى عزیز زور ور ذات ده حکیم خاوند حکمت ده ګور التا الزانیه کې والزانی زناکار خزه اول مقدم شو ولی زناکار خزه وروړه ولی د پاره چې زنا په خواهشات باندې کیږي خواهشات په زنانه کې وي او بل د پاره چې زنانه کا انکارو کې د زنانو نو سړی مجال شته چې زناو کې نه ټول قران د دینوي او د اغلا چې د جرأت د وجنه کیږي او په سړو کې جرأت زیات وي د خزونه ځکه چې د خزه چې د غلاګر کی دا ډیر کم دي او سړی زیات دي ځکه چې دا غلا د جرأت د وجنه کیږي ځکه دا مقدم شو دلته
رب کریم فرمایي فمن پسر سوتابا چې توبه یست من بعد ظلمه رست د ظلمنا یعنی من بعد سرقته رست د غلا خپلنا واناب الى الله او رجوع وکړه د الله تبارک وتعالى ته واصلح صالح کړه عملونه خپل فإن الله پس یقینا الله تبارک وتعالى يتوب رجوع د رحمت کوي علیه پدی باندې ان الله یقینا الله تبارک وتعالى غفور بخون کې رحیم رحم کون کې ذات